الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة المؤمنون زمانہ د نزول دا یقینه چې د حضرت عمر د ایمان راوړونه بعد نازل شوی دی. ځکه هغه په خپل بیان کې دا سورۃ زمان باندې نازل شوی دی. معنا دا چې مسلمان شو. موضوعات د سورۃ یعنی سبجیکٹس ابتدا کی دا کامیابی دا پارا وہ صفات ضروری دی مسلمان انسان کی سو وہ صفات انسانی پیدائش وہ مرحلوں راتی لیجی اللہ تعالی تاسو نه باندې و اسمانونه جوړ کړی دي. د دینه بعد بیان توحید دلایل او نعمتونه د پیغمبرانو واقعات پدې خاطر چې د دې پیغمبر دعوت بعینه د وړاندې نو پیغمبرانو دعوت ده. هغوی چې چاونه منل هغوی هم هلاک شو. دې چې څوک نه ومني هغه به هم هلاکېږي. دنیا کې ښه ژوند دا د محبوبیت دلیل نه دی او په دنیا کې غریبی دا د الله د ناپسندیدګۍ دلیل نه دی. بیا اهل مکه ته وارننګ او د کائناتو تذکرہ چې دا د الله په توحید او د آخرت پر راتلو دلیل دی. الله په توحید او د آخرت د کائناتو تذکرہ پیغمبر ته دا حکم چې د خلقو رویه کې تاسو سره څنګه وموي تبا د عالی او د لوړو اخلاقو مظاهره کې او د پیغمبر مرګرو ته الله وایي چې شیطان مو انسټیګیټ نه کړي جوش درنکړي. او بیا د مخالفینو ذکر چې سزا ستاسو مقدر ده. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شوی دی ایمان والا خلق. ایمان والا خلق دا یقینا کامیاب دی. بس دا یو سرټیفیکیټ دی چې الله تعالی ورکړي چې ایمان والا خلق دا یقینا کامیاب دی. نو بس اپوزٹ سائڈ اٹومیٹیکلی معلوم شي چې ایمان نشته هغه ناکام دي. چې ایمان نشته ای تباہ او برباد. قد افلح المؤمنون یقینا کان او دا صوفی نو دا رسول صفت نمبنی صفت کوئی شک ایمان نمبنی صفت څه ایمان اوس نور صفتونه الذين
الذين دا کسان دیو فی صلاتهم چې دای په مصبا کې خاشعون ډیر خشوع او عاجزی کوونکی توجه او تضرع سره الله تعالی چې مسکی ډیر توجه او ډیر تضرع سره الله تعالی دې خشوع ډیر سوې خشوع الذين دا کسان فی صلاتهم خاشعون چې دای په مصبا کې خاشعون خشوع کوونکی دي خشوع معنا توجه او عاجزی توجه نو دا کیفیت د مسلم نه څه کیفیت والذین او آکسان هم عن اللغو چې دای د بے فائدې خبره او بے فائدې کار نه معرضون مخ اړول کی دی وخت نه ضایع کوي الله تعالی فرمایي ایمان والا خلق دی وخت نه ضایع کوي نه بے فائدې خبره کوي نه بے فائدې کار کوي وخت ضایع کوي نداړو باندې صفات ایمان بنیاد ایمان بنیاد دی بنیاد بلډینګ نو دارستو بلډینګ کوي الذين دا کسان دیون فی صلاتهم چې دای په مانځ کې خاشعون خشوع کوونکي دي توجه او تضرع نو ماوي دا کیفیت د مسلم والذین او آکسان هم عن اللغو معرضون چې دای د لغو وای بے فائدې کار یا بے فائدې خبره لغو څه ته وای بے فائدې کار یا بے فائدې خبره والذین آکسان هم عن اللغو چې دای د بے فائدې کار او د بے فائدې خبره دا نه معرضون مخړون کی دي چې باندې ورکړي وقت نه ضایع کوي د دې په نسبت باندې د وخت قیمت شته د دې په نسبت باندې وخت قیمتي ضایع کوي نه سره څه کیږي قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب ایمان والا خلق نو ایمان موجود بنیاد ہے الذين باكفان دیون فی صلاتهم چې د ایمان ځخه کې خاشعون خشوع کوونکي توجه او عاجزی کیفیت دمجد والذین آکسان هم عن اللغو چې دای د لغونا معرضون مخطاون کی دي نو لغو ستوي ها بے فائدې کا او بے فائدې خبره دی وخت نه ضایع کوي ایمان والا خلق دی وخت نه ضایع کوي دی وخت کېش کوي دی وخت کوي وخت کېش کوي ما تاسو ته واقعا ذکر کړو دا زمونږ د اسلاف چې دومره لوی علمي خدمتونه کړې دي امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څخه زیات تر هغه کمپایل کړی دا امام محمد کمپایل کړی دا رحمه الله صحیح څومره کتابونه لیکلي موطا امام محمد کتاب الاثار للامام محمد مبسوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیر کبیر سیر صغیر یو کتاب چې ګوري بلکې دا سیر صغیر دا اسلامک انټرنیشنل لا باندې سمونه اسلامک انټرنیشنل لا اسلامک انټرنیشنل لا په هغه باندې په دې برټن کې یو سړی په ریسرچ کړی انګريز هغه هغه سره مسلمان شو هغه وی چې دا خو د وړوکی محمد کتاب چې محمد وسلم دا خو د مسلمانانو وړوکی محمد دی چې هغه محمد علیه السلام امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت الله علیه امام رحمت الله علیه شاګرد دی او دا د فقه کمپایلر دی صحیح او دومره عالم دی دومره ډېر کتابونه لیکلي دي وخت به نه ضایع کو وخت به نه ضایع کو بلکې کور کې یو مشرق خور کور کې یو مشرق خور و نو دا یې خور ته وی ویره په ډوډۍ خوراک باندې ډېر وخت کېږي په ډوډۍ خوراک ډېر وخت کېږي زه به دومره روزګار نه ډوډۍ ته کېنم صحیح او خور به ډېر خدمت کو نو ته به لیکل کو او خور په خپل کې نوړای صحیح نو سره بعد د ورته دا چې قولم ته مصیبت دی دې کم توجه کول پکار دي څه کول پکار دي توجه کول پکار دي نه ورته څه کو به بس مال اوري کوا هغه راکوا نو به ورته تبخي باندې اوري نه کړو په ځبدري اوسو پکې والے وګورو تاسو ورسره لکه وخت دی
صحیح. اب منگا ہو جون پہ رہو ہی تو خوراک بتا رہا. صحیح. مولانا عمر سے پالنپور رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جینے کے لیے دنیا کے سخلق خوراک کے لیے پارا کہ جون پہ کی گئی کسوں کی جوندی پاتی اب یہ سخلق جوندی پاتی ہی بھی پارے جو خوراک ہوتی ہے. صحیح. منگا زبان کو کھا لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جینے کے لیے لیکن کچھ ہیں جو جیتے ہیں کھانے کے لیے. یعنی سخلق خوراک کا جون نہ پارا سخلق جون پہ رہی تو خوراک نہ پارا یعنی پھر سے کار ہی نہیں تھا. صحیح. اور حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کافر دیکھ خوراک کئی وہ والا کل میں رکھے مسلمان سے خوراک کئی بس یہ کل مبانے اکتفا اور صحت راز اندر رہتے ہیں. اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے قیمتی خبروں کے چل کافر یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد. مسلمان دیکھ لو خوراک بانے اکتفا کی جیسان چبیا دیا کرو کسی اینوں کی اور کلوئی سب پکار دیا کلوئی جنجر پکار دیا لگاؤ پکلے لے میرا جی صحیح ہے. حدیث کی حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ان اللہ لا يحب الاکول الشروب النعوم. خدای نہ خوښي هغه بنده چې ډېر خوراک کوي ډېر سکاک کوي ډېر خوب کوي. الاکول الشروب النعوم چې ډېر خوراک کوي ډېر سکاک کوي او ډېر خوب کوي. نو موږ یې څو ډېر خوب نه کولی د کار نه کوي او خوراک او سکاک سره ډېر کوي. کوئی شمس هو خراب کل برین والذین کسانوا من اللغو معرضون کیا غیت بے فائدے کار و بے فائدے خبرنا مختاون کی نو وقت مضائع گئی. اور یہ حدیث کے مراجع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. دا بسنگ معلوم ہے کہ دا سڑے خم مسلمان دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ترکه ما لا یعنیه کہ اگر نہ بے فائدے خبر کئی نہ بے فائدے کار کے وقت ضائع کئی دا دی اسری د خم مسلمان دلیل دے. دی اسری د خم مسلمان دلیل دے. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. والذین هم عن اللغو معرضون کسان چې دوی د بے فائدے کار د بے فائدے خبرنا مختاون کی نین وال کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جلارے کے خلق لگ جائی اگر وقت ضائع کئی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دے پاس بائی ود ڈگنیٹی. دے پاس بائی ود ڈگنیٹی. دے دیر محترم و معزز طریقے سے دفاع کی تیرشی زامنین بلکہ ایک دن سمت نہیں وقت ضائع کئی دیتا نکلی. والذین او انا کسان للزکاة فاعلون کہ دی دا زکاة کون کی دی ندائیو نہیں کہ زکاة ادا کون کی دی دا زکاة کون کی دی. او زکاة اصل کوئی پاکی زگائے دا زکاة اصل کسی ہوئی دی زکاة تا زکاة ہم زکاوئی چیزی سر مال پاکی گی. زکاة تا زکاة سکوئی چیزی سر مال پاکی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فلا اولاد دا پارا ناجائز کرے ہم دیر پارا دے چی دا دا خلق دا مال خیرے دے سشد تذکرے میں خیرے دا دا خلق دا مال خیرے دے. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سیدان زکاة مال خیرے آغا سے زکاة مال اغیل خلق جتنو ورکے سبور کے آغا صاحبان چیزے بسور کے زکاة بولنور کے توفیب بول کے دکے دا مال خیرے دے. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا خیرن سیز ما اولاد نمور کوئی اغیل دا فل مال نسا پاک شرکا. والذین هم للزکاة فاعلون او آکسان چی دے دا زکاة کون کی دی نو پاکی زگے کارون کون کی دی مدا شامل دے ہر دا پاکی زگے کاریا بدنی پاکی مالی پاکی سمر عالی کارون کی دی دیکھو تا زکاة صحیح. والذین آکسان لفروجیم چی دے دا عورتن خلد پارا پرائیویٹ پارٹس. فروج مانا پرائیویٹ پارٹس. ہم لفروجیم چی دے پرائیویٹ پارٹس حافظون گاٹ کون کی دی حفاظت کون کی دی. پرائیویٹ پارٹس دا گاٹ کئی دا حفاظت کئی جس سمر زیاد دا دے حفاظتو کی ایون دا خپل نظر دا بلا ضرورتا
دومره به الله تعالی تا شخصیت محترم کی دومره الله تا شخصیت. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د مسلمانانو وړاندې هم چرته بلا ضرورت د خپل زنګون وای د زنګون ادنامه په د میاس کې کومې څه دا ما د ضرورت په بغیر ته نو کتل او نه مې کتل کله مې یو خدای څخه مثلا صفائی کول الته مجبوری ده کني ما بلا ضرورت څه دې کتل دې خپل بدن دا څه کار دی صحیح. حضرت عثمان حیا مشهور حدیث کې راځي حضرت عائشہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو وار په خپل کور کې داسې بے تکلف ناشته د تکلف معنا یعنی د پنده مبارک ښکارا او ګرمي ما د حضور علیه الصلوۃ والسلام مستوري داسې وچته او داسې نه په هغه ناروا وایي کنه وایي نه یې بدل فارغت او رسول الله شروع کی حضور علیه السلام په بے تکلف ناشته. حضرت ابو بکر راغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیت باندې ناستو. حضرت عمر راغی حضور پر کیفیت باندې ناستو. بلال رضی الله تعالی عنہ حضور ته ویل حضرت عثمان راغلی دن راتلو غواړي اجازه غواړي چې دن راشي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته عائشہ فرمایي چې د پردې شاته کور کې ناستو ما دا حالات کتل نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زر پر پنډای مبارک پټ کړ او نستونه برابر کړ. مرد عائشہ فرمائی چې کله مې فل ختم شو ما جی او کار نه وکړ زما بابا راغی تاسو داسې بے تکلف ناست وئ. حضرت عمر راغی بے تکلف ناست وئ. حضرت عثمان چې راغی تاسو زر ځان برابر کړ وی چونکې عثمان په خپله دا کار نه کوي هغه دومره زیات حیادار دی خپل بدن دومره پرده کې ساتي لکه ورجن او پیغله جنۍ چې بدن څنګه پرده کې ساتي دومره حیادار دی. وی اولا استحي عن رجل يستحي عنه ملائکه الرحمن دا حیاوی دومره مثالی ده چې زمکه خو پرې د اسمان کې فرشتو له د عثمان نه حیا درکړي اسمان فرشتو د عثمان نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېر او دی وجه روایت کې راځي چې سلبي خورځي کله د باغیانو دی بسیج رضی الله تعالی عنه او علی رضی الله تعالی عنہ ورته راغی وی چې تاسو اجازه کوئ چې کله خلیفہ ډیکلریشن شرط دی ډیکلریشن شرط دی آرډر شرط دی نه که تاسو اجازه کوئ نو دا خو سره پیژنه او خلک دا موږ داسې لاس ډیرونه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ولې نه دی بلا جرم نه صرف زی به چیز کړي حرکت څه نه کړي دا په اراده ده نه په اراده باندې چې الله ورکول الله شرعاً جایز نه څه پاک باس سره په اراده باندې چې الله ورکول دا په شرعاً څه کار نه دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ماته چې عثمان د مسلمان وصله چې کله د مسلمان راول لپاره یو ځل راوځي او یو ځل د مسلمان خلاف استعمال شي بیا به قیامت پورې دا واپس نه ځي خپل کېږي دا ویزنه او تر اوسه پورې ویل د اسلام تاریخ کې دا نه چې مسلمان مړ کړی نشته. حضرت عثمان په اسلام کې دنه د مسلمان د لاسه نوم باندې مقصود دی صحیح. او حضور علیه الصلوۃ والسلام چې عثمان چې کله د مسلمان د لاسه مسلمان مړ شي نبی تر قیامت ټول مسلمانان چې د مسلمان د لاسه مړي په دې لومبي قاتل باندې په هغه مظلوم پاتې دغه بنیاد دی کړي نور دې چې حضرت علی ته زنه پاړه چې دنیا کې به خلک مړي او زما ریکارډ باندې بخي چې لومبي قاتل لکه مسلمانان د وځي صحیح نو سلوی خرزی دغه څه بيسي سلوی کوم اورل چې اوچت راغی دیوال باندې داخله کې اډرس کړ خطاب ورته ګورئ تاسو مولم نه کوي ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ویلي چې سړی خو علم روا چې قتل کړي په عدالتي حکم باندې کوي سوال یې وایي عدالتي حکم باندې اسلامي عدالت یو هغه کیس پروسس کی نو که قاضي وغواړي نو بیا به آرډر کیږي د ایکسیکیوټ کړي د څوک ایکسیک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ما چرته څوک نه مړ څوک نه ځخمي کړم نه چره صحیح. هغه حضور علیه السلام فرمایل چې اله مړکا عدالتي حکم باندې چې کده واده کړی او زنا یې کړی او زنا په پروش و ثابت شو کې نو ما په زنا په کده زما په ځین کې تصور د اسلام نه مخکې نه راغلی اسلام نه مخکې ما چرته تصور نه راغلی او به تاسو پته نه ده چې حضور علیه السلام ما ته درې واره د جنت بشارت راکړه شو واره درې واره یو واره هغه لس صحابه سره چې قبله تاسو موږ ورته سید کاو
صحیح او ویم دا د يهوديانو کوی بیر روما چې د دې او پیغمبر علیه السلام ته ډېر خوښ وي وږي یې خو به وي حضور علیه السلام وي چې چا دا بیر روما هغه مسلمانانو لپاره وقف کړ وجبت له الجنه دې به جنت ته ځي ما هغه پیمنټ کو يهودي اگر ډېر بالا کا 8000 دینار هغه زمانه کې دوستل سورہ 8000 دینار 8 مليون ډالر وای صحیح نه ما هغه پیمنټ کو ورته حضور علیه السلام چې عثمان تا جنت خدای نه قیمت باندې واه دې هغه ځای تبوک کې چې ډېر زر آرمي روانه و 1200 میله سفرو د بیزنطین امپایر خلاف روانه و د سپر پاور خلاف حضور علیه السلام د ډونیشن د پاره وې صحیح او ما ډونیشن ورکو ما ته ویل چې عثمان بس د ټول فوج ضرورت پوره کړه مې یې پوره وشي ما پوره وشي او چې کله پوره نه کړل نو حضور چې من جاهد الجيش العسرى وجبت له الجنه کوم سړي چې دا ضرورت پوره کړل د لپاره جنت واجب شي تاسو ما ولې صحیح او بیا نکوس دا صلیخ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوای د پینځو ورځو یا سوای د بیمارینا کله کوجه کوله بنا د صائم الدهر همیشه به روزه حضرت عثمان چې کله مسلمان شو د روزه نه باندې همیشه به روزه صرف د اختر پر ورځ به روزه نه او د لوی اختر سره ورځ به روزه نه یا چې کله ډیر بیمار و چې روزه به نشو ساتل یعنی د صائم الدهر همیشه به روزه صحیح ارده وجه دلت استاد صحابه رضوان الله علیهم اجمعین حضرت حذیفه فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې زما په خوراک ته اراده وشو نه مای چې په جماعت وخت حضرت عثمان سره لاړ شي نه حضرت عثمان رضی الله عنه څخه ډیر لوی دسترخوان مالدار اوسو دسترخوان یې ډیر لوی دسترخوان حضرت حذیفه یې چرته نیم تر حضرت عثمان دسترخوان باندې چې دا سالم روسکړي لیم بنو کړی باندې دسترخوان به وړه ده څو پاتو پښتون او چکړی سالم دا پښتون ها نو چې دا روست لیمب دا به د عثمان په دسترخوان باندې هر وخت راتو حتی چې حج ابو سلام لاړ نو په مینا کې د عثمان لوی ټینټ رضی الفستان لوی ټینټ به لګولو نو څومره خلک به وو راځل با حضرت عثمان به ډوډۍ ورکړي نو انت بهم هني چیز خرما خجوره صحیح لیمب او دې او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا هغه په دغه خطه کې نوم باندې سړیو چې د غنم وړو په چاڼې ده څنګه کېده تاسو چاڼې درو چاڼو نه کسه قلب لول حالانکه د غنم وړو تبه چې قلب لول نو څنګه وړو کړو نه راځي ډوډۍ صحیح برکه عربو په قربشو حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لپاره موږ قربشي وړو کړی قربشي څه کړی قربشي تاسو قربشي وایي قربشي به موږ وړو کړی نه موږ بغل بیلول نه خدا ته موږ بلا هوا ورکا اپ کې عمر کو نو چې کوم بوس پته لوتل هغه بوالو تل هغه د بدن لپاره دی اخی هټي لپاره دی صحیح ہے بعد د حضرت عثمان رضی الله تعالی ډېر خوشحاله کړو او ډېر خوش پوشاک سره ډېر خوش پوشاک سره حضرت عثمان رضی الله تعالی یو په خوراک ډېر اعلی کو یو به جامه به ډېر اعلی چولا کور به ډېر اعلی جوړو او اعلی اوسوري به ډېر اعلی ساتله نو بس کوم ته نو کارونه دي سیف الله خان دا ټول خلک سره پالنه دی نو سره کارونه لپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې حواله باندې ډېر خوش پوشاک ډېر خوش خوراک او ډېر خیس والله مالک او ډېر حقوق مالک صحیح خدام نه چې نظام ده ما تاسو ته وایي چې غزوه تبوک کې ډېر سره آرمي و د ټولو حضور صلی الله علیه وسلم په منبر ناست او دعوت ورکو خلکو ته چې دا آرمي د هیلپ کوي دا آرمي هیلپ کوي حضرت عثمان پر اقتصاد پاسه نمبر په نمبر به 100 آبانه باقطابها واحلاسها او یک مشت زکه نه وي چې خلک هم انسپایر کول څه کول خلک انسپایر کول ځکه پاندې دین چې کیږي خلک به انسپایر کوي نو ان تک شیخ صاحب الفرض کوی چې رب $10 ورکړه نو موږ ته په یو ځل مو وایا په یو ځل زر وایا
یو زر چې یو زر دی وای موږ یو مرګري زر ډالر ډونیټ کړ جزاه الله مې الله سبحانه وتعالى ګورې دګری وړ نو کسب له انسپایر شي هم $100 ورکړي نو داس منټه پس دی او بل ضروري نو بیا بل کس انسپایر شي ته نه سوای اګه د په یو ځل چې الله ډالر نو بس یو کس به انسپایر شي $100 ورکړي دې دې انګار ستوري صحیح نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه چې تقاضا کوله حضرت عثمان به دغه سلسل وخان باقطابها واخلاصها معنا چې دغه وخانو څومره لوازمات دي او دغه مجاهد څومره لوازمات انکلوډینګ هیز فیملی دغه خاندان سمیت یعنی دغه خاندان کفالت هم الله تعالی سورګین پرووایډ کړ چې څومره اسلحه او څومره پیسې پکار دي د سفر لپاره هغه ورته ورکړو صحیح او بیا دا تقریبا د 3 میاشتو سفر سوره 3 میاشتو سفر یو وار خوراک کمی راغی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د په میدان تبوک کې د خوراک کمی دی اللهم ارزقنا خدای ته موږ لپاره اسباب برابر موږ رزق راکړه مقام حضرت عثمان رضی الله تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی ورته ویلي یمن او شام نه زما یو قافله را روانه و د زرو خان سوره د زرو خان یو قافله را روانه و د ژوند ټول ضرورت پکې دي نو ما خپل امریکا روان ته حکم وکړ چې هغه ټول تبوک طرف ته راواله چرته راواله تبوک طرف ته ویلي سار مانځو وخت به ان شاء الله ټول ورسېږي صحیح جست امیجن چې حضور صلی الله علیه وسلم ورته سوره دعاګانې کړې صحیح شو نو باندې دې صائم الدهر روزه بینه ولن پدای یو سلوختم ورس د قدر حضرت نائله هغه ورته یو ورځ کول کی ناغه ورته نن خو د روزه ماته لپاره سنشته او بوم نشته کول کی سنشته او بوم نشته کول نو څه پرې ده دا په خدای ته وي به خیر ته یعنی بیا آزاد شي د کور وتیش صحیح او ما ته نن د روزه ماته ضرورت نشته یو رسته روزه ده بینما قلت ګرمي وخت کې آرام سنکو لگ آرام میں کو نو یو ټینټ هو چې حضور صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر او عمر دواړه ورناس صحیح او مخه د ترخان وړي دلته نو وګوم پرتی دي خرمان پرتی دي خوراک کو پروت ته نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضی الله عثمان مفتا انتظار کو نن بدا افطاری مو سره نن بدا افطاری نو نن دا یقیني ده چې دغه ما د سن سره وړاندې شهیدای نو ما شهید کې بیا دې سره کې بيسي کوي کو یو دې دین څخه آزاد شي صحیح خو ابتدا څوکا چې ما ویو عربو لنګو علماء تاسو ورته لوګي ساده ستاو ای خبره استعمالو فرض عثمان رضی الله تعالی عنہ بازار کې یو هندستاني پرتګا وسته پرتګا وسته نو په دا یو څلور تم ورځ تاسو ته ما یو پرتګا وسته ای یو شپه په رقم ده هغه راکړه ناره واغسته و کله چې دوی راځي ما باندې حمله وکړي صحیح او ما راوړل نو زه نه غواړم چې د مرګ حالت کې زما بدن کولاو شي نه دی لونګه کې او د کولاوېدو امکان شته پرته کې د کولاوېدو امکان نشته دا د حیادارۍ انتها دا د حیادارۍ انتها سړیو او چې په مرګ نوم بدل کار نشي سړیو چې په مرګ نوم بدل کار نشي اوس په سړی پرې د خزي په ژوند ژوند بدل ښکاري صحیح دا رضوان شهید بلکې پرون یو ډېر رسواکون خبر ډېر زموږ د پښتنو لپاره ډېر رسواکون خبر په ارګ کې دا زموږ ملګري دوی له دعوت ورکړه صحیح او زموږ میاندې خویندې ورته راجمع کړې وې هاف نه کې او بیا یې د خوشحالۍ لپاره هغې باندې کیک واخلو کیک واخلو پېژنې صحیح کیک واخ نه پېژنې ارګ کم دی ارګ کې خور دي والذین هم للزکاة فاعلون کسان چې زکات د پاره کوونکي دي والذین او کسان لفروجهم حافظون چې د خپل عورتو د پاره حفاظت کوونکي دي چې خپل عورت مخکاره کوي
الا علی ازواجهم مگر خلو بیبیانو پارا او ما ملکت ایمانهم یا اغویل دے چلا سنن دوی داغے مالکان دے فإنهم غیر ملومین یقینا داخلت بدی باپ کے ملامت مستحق ندی یا شریعت جائز کر گیا دا ملامت مستحق ندی یعنی صرف ابوی کے بدن اسکارا کی داغے نہ علاوہ بچا کے بدن نخکارا کی فمن ابتغى ذلك پس چاچ طلب کو ددینا علاوہ دنور سے یعنی قضاء شہوت دپارا یا سیکسول ٹچل دپارا د پلی مملوکی وینزی او د پلی منکوح خلنا علاوہ اللہ کریم فرمائی چا بل طریقہ پر اولئک هم العادون دا ظالمان فاولئک هم العادون دا کسان یقینا دوی د حسن زیادے کون جدی والذین آکسان لاماناتهم شدید امانتنو کلو وعادهم ادوادو کلو پارا راغون رعایت کون کی دی لحاظ کون کی دی کمیٹڈ دی امانتنو دا پارا کمیٹڈ دی دو وعدو دا پارا کمیٹڈ دی او حدیث کی رازی جابر بن عبداللہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھ دا پیغمبر علیہ السلام و بیاناتو کے دا حضور علیہ السلام تو درسنو کے عموماً بردی خبر دا ذکرو چھ لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له دا آغا سڑی دین نشتا چھ دا آغا دا جب پاس نشتا آغا دا جب پاس نشتا او دا آغا سڑی ایمان نشتا چھ دا آغا امانت قابل اعتماد دے منگو تا دا جب پاسداری وائیو چھ سو پلق سارا کمیٹر دے تو آگے پاسداری نشتا ہاں منگو تا دا جب پاسداری و بلکہ دنوں پختو چھ خود ماتا ہوئی منگو تا اسلام پخوا پر خود پختو مور پسو پر خود گڑ بڑھ صحیح پا کنی زمان پر پختو کی دمرا بہترین اصول دمرا بہترین قسم اصول زمان در پختو کلچر صحیح کیو سڑی با چاہ سر بعض اوقات بنا سے ہوئی لانا نہ پتہ ہے کوئی سادہ لانا دو مرخبر ازدق خیرہ اور کور کوٹ ہے چاہ اس بدا سے یو سڑی با چابانے سے شیخ ارسو دا پزر روپائے بل سڑی بولتے اپروچ رکھو وہ تیرے نبی بزلہ 300 روپائے لرکم نبی بزلہ 300 روپائے لرکم وینا نا ماں بل سڑی سر شبہ کرے نو وینا کرو سو اللہ پیسے کنی دے گا جی پیسے کنی دے گا 300 روپئے اضافی میں لگے گی مدا واخلا صحیح نا پختل لگو غصہ وردا ویتما بانی جو پرے دی بیا خانہ سے خدا پرے دی صحیح نجبا اس منگے شبا خدا دوڑا پرے دی صحیح دا اس منگے جبے پاستا نا دا خدا پاستا کستا دل بگارا اس خدا جبے پرے دی او خدا پرے دی آنا کہ دا پختنوں کو ہوتا ہے کہ خدا پرے خود اور جو پرے خود لدوار دے قابل نفس سنگا ہے دغه دغه نه اوس موږ ګړبړ خدای دې موږ واپس خپل کلچر ته واپس وځي خدای دې موږ واپس غیرتيان کړي او اصلا خلاص وي موږ په پښتنو سره وته غیرت او حیا د ډوړه په اړه پورې شي نور څه دي موږ والذین کسانم لاماناتهم وعهدهم راعون چې د خپل امانتو او خپل وعدې د پاره راعون لحاظ کوونکي دي والذین کسانم علی صلواتهم چې په خپل منځونو باندې حافظون محافظت کوونکي دي او د منځونو په حواله خدای دو خبرې وکړي په ابتدا کې وي چې الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه د کیفیت خبره وا چې موږ دې خاصه موږ چې کله موږ ډېر شایسته موږ کوي او دلته پلورل وي والذين هم على صلواتهم يحافظون چې موږ نه کوي پنځه وړه کوي دا نه چې یو کړه دوه څکړي نه کیفیت او کمیت دواړه کوالټي او کوانټيټي او کوانٹیٹی نو په آیت نمبر 2 کې کوالٹی د موږ ذکر وا او په دې آیت نمبر 9 کې کوانٹیٹی د موږ ذکر را چې موږ ډیر شایسته کوي او پنځه ولا کوي موږ ډیر شایسته کوي او پنځه ولا کوي نو دا و صفات چا کی اولئک دا کسانم الوارثون دا وارثان دے مستحقان دی الذین آغا یرثون الفردوس
چې د استحقاق ضروري به فردوس فيها خالدون دی به د فردوس کې همیشه در دې استحقاق دی او فردوس پیغمبر علیہ السلام فرمایي اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس کله چې خدای نه جنت غواړي نو فردوس ته غواړي فإنه أعلى الجنة وأوسطها دا د جنت لوړ ځای دی او د جنت منځنی ځای دی جنت فردوس دا د جنت هغه حصہ ده چې ډېره لوړه ده په هایټ باندې ده او دا د جنت د ټولو بهترین او درمیاني ځای دی سنټرل پوینټ دی څه دی سنټرل پوینټ دی نو ما دا د جنت ډاون ټاون د بدمعشان پکې دي ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان نو ګوره دا الله تعالی معنوي او روحاني درجات د مسلمانانو ذکر کوي کوم معنوي او روحاني نو الله تعالی جسمانی درجات د دې تشکیل ذکر کوي چې دا انسان څنګه پیدا شوی دی انسان نو دا ته اوسه پاس کړي اوسه و درجه ذکر کوي د پیدایش چې ابتدا په شوی د خاورې ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان من سلالة دغه وګورئ لټل مینینګ راځتل شوی شي سلاله معنا څه راځتل شوی شي نه هم ټول په دې انګریزي ترجمه کې لیکلي دي ایکستراکټ څه ایکستراکټ او چا لیکلي دي ایکستراکټ راځتل شوی شي صحیح او په موجوده دور کې چې ساينس نورم ډیولپ شو او موږ ته نور ټرمز راکړل نو زه ترجمه کوم نیوکلیس چې سلاله دا د خټې نیوکلیس چې الله تعالی د خټې نه نیوکلیس راوست او چې کله قران کریم آیتونه او د پیغمبر حدیث راجمه کې هم د نیوکلیس تصور ته راوځي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله الله د آدم د تخلیق اراده وکړه نو جبرئیل امین ته حکم وکړ چې د دې ځمکې دا مخرج وکړه دمځکه مخرج وکړه نو هغه د خپل لاس بریک په دې ټول ګلوب باندې دا لاس ټول وګورئ په دې ټول خره باندې صحیح نو دې ټول سر ځکه د جبرئیل لاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دواره کتلې په لومړي وار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تصد الافق ټول هرایز د په باډي باندې ټول افق د په باډي باندې ډکو ولو 600 جناح فقط وزرې وي نو دومره لوی هیوج باډي چې لا په سوره صحیح شو نو الله تاسو وګورئ نو راځم کو عرفات سره فاطمه یو خطه نومان ورته وادي نومان نو وادي نومان کې دا رقصه خټه راجمه نه خوره راجمه کړه نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي سلويخ کاله مسلسل په دې خوره باندې باران نو ورېدل سمونه باران نو ورېدل لکه څنګه ساينس دانان وایي چې دا خدا سوا لکه د اور یو ګوله چي قرآن څنګه لکه د اور یو ګوله چي نو باران نو ورېدل چې دا بالکل یخکلا سیوکل یخکلا او صرف یخ نه کړ ابن عباس سے فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر اسلام مون کوي چې په دغه خټه کې یا په دغه ځکه باندې با لوی هیوج باډای والا اسونه هغه په دې دیناسور نو عربو دیناسور نه پیژندل صحیح نو پیغمبر صلوات و سلام الفرس الضخم په وټ اسونه صحیح ځکه اوس عربو ته هغه معنی کې دیناسور وایي دلاس بنانا اوس کوله بعض اوقات کرتا سکلیټن په پیدا کې یو ځای راځي چې سجدي جوړ شي سجدي او د عربو ساتګان ایډا نه څه پیژنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصوی الفرس الضخم هټ اصله یوز باډای والا نو یې په کې دنګونه نو دا خمبيره کړه څه څه خمبيره وای بخبر الخير نه تخاف فخور خو دا شي ها اخشى واغه گله شي او بیا دا تر او پړسي دا ولته واغه او وخت تیر شي موږ به خمیر نو خمیر مو کوي دا خمیر نو دا خټه دا خمیر کړه او دې خمیر نه بیا الله تعالی نیوکلیس راوستو څنګه راوستو نیوکلیس نه ادم سیو راځو تا تاسو دا څه نشي نه خټه منګي وکړي خټه منګي نه دې باندې ډېر مهنت شوی دی سلويخ کال هو بهرانه او دل دومره ډایناسور په ټوکونه وال بیا ته هغه دیو کې راوځي بیا ادم دوسره لا الدنيا هر بلا پتا کې موجود ده وفي كنتور العالم الاكبر
نو دې ته وایي سلاله. څه وایي؟ سلاله. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يَقِينًا پیدا کړی د انسان من سلالة من طين د نیوکلیس جوهر. موږ څه وایو؟ جوهر. د اصلي جوهر. دا جوهر یې اصلي د خټینه. نو آدم دغه پیدا و. ثم جعلناه بیا مون پیدا کړی نسل دده. ثم جعلناه بیا مون ګرځولې نسل دده نطفه. نطفه څه شي؟ نطفه. نو اوس نطفه د میل او د فیمیل په سپریټ ډسچارج باندې جداګانه ډسچارج باندې هغه باندې د نطفه اطلاق کیږي او مکسچر باندې خود د نطفه اطلاق کیږي. ان ځان له جدا کې دغه وو ته نطفه وي. څه ورته؟ نطفه ورته. چې دواړه یو ځای شي کومونکي هغه کوم څه وي؟ نطفه وي. هغه د پر الله تعالی یو بل لفظ استعمال کړي سوره دهر کې. سوره دهر زایګوټ. زایګوټ لپاره په عربي کې سپیشل لفظ د یو کم دیرشمې پاره اخر کې د یو سورت نه وړاندې پیدام هل اتا على الانسان یقینا تیر شوی د انسان باندې حين من الدار انسان باندې تیر شوی دی یو وخت د زمانه یو وخت د زمانه لم يكن شيئا چې موجود نو مذکورا چې ذکر کول شي نو چې شی ان ایگزیسټنس نه نشو کیسه ذکر کوي الله تعالی یو زمانه راځي چې انسان په ژوند باندې نو هیڅ نه پدې نه وایي انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړ دې انسان من نطفه امشاج د مکسچر مخلوط نطفه نه مثلا د مخلوط نطفه نه نو زوالو دی وتا زایګوټ دی قران ورته نطفه امشاج دی قران ورته نطفه امشاج دی زوالو دی وتا زایګوټ دی نه ته نطفه امشاج دی واپس ثم جعلنا نطفة في قرار مكين بیا منگر زولے نسل دا نطفة نطفة زائگوٹ في قرار مكين قرار زائد قرار قرار مانا زائد قرار مكين مانا مضبوط مكين مانا مضبوط نو زدر مکسچر دا پارا دا دمور دا خیٹی دا وومب دمرا مضبوط انکیومیٹر دا صحیح کپ دغه شیک انکیوبیټر دی ورته پرووایډ او دا زایګوټ ډیولپ کیږي ورته سپایل کیږي ورته څه کیږي د بیان کیږي یا سپایل کیږي د دې وجه د دې کوم انکیوبیټر کې هم هغه ارتفیشل انسیمینیشن کوي د هغه ټول انداز او ټمپریچر او حرارت ټول د مور د ووم غونډه کوي صحیح کله دا غین علاوه کپ بل شي کې راکې خود لیکي بکټیریا کیږي څه کیږي پکې لیکن اللہ تعالیٰ فرمائی کہ نیچرل دی پیسے میں دا ہر زنانا اور کیٹا کی دننا سنگ مضبوط انکیوبیٹر اختیار کرے ایتا قرار مکین موجود دور دور سوچ انکیوبیٹر ثم جعلنا نطفة في قرار مكين بیام گرزولے نسل دا نطفہ زائگوٹ فی قرار مکین پاغذید قرار مضبوط او محکم کی ثم خلقنا النطفة غلقتا بیام ٹرانسفارم کردی دا بدل کردی دا النطفة دا زائگوٹ او نطفہ علقتا علقیتا نو دا علقیت دو مانا دی دیکھو گورا یو کو فروزن بلڈ دی منجمدہ وینا او دویم مانا دا لیچ دویم مانا دا لیچ تاسو کسو نا جاورا نا لیچ فدا اوبو کی وی دا جاورا نا اکلاک دا سی وی چی اگر دی مدر وون دی وال کرن خطی لکا دا جوری کشتا لیکن خطی لکا جوری کشتا صحیح ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ابیان بدل کرے دا علقة دا لیچ مضغة مضغیتا گم مضغة مانا جاولا مضغة مانا جاولا وخم قرل شي او جاولا چوکول شي سکول شي چوکول شي ناغا علاقه چې ترانسفارم شي لینه وخت نه جوړیږي
لكن جولة الوشي سيد الوشي جولة الوشي او حدیث کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یجمع احدکم فی بطن امه 40 یوما نطفه ہر یو انسان تاسو کې د مور په خېټه کې سلويخ ترځي د زایګوټ شکل کې پروت ثم تكون علقه مثل ذلك بیا دې لیک شي سلويخ ترځي ثم تكون مضغه مثل ذلك بیا دې هغه جاولا او غمشي سلويخ ترځي ثم يرسل اليه الملك بیا الله ورته فرشتہ راولېږي فينفخ فيه الروح نو پکې روح بلوټ پکې روح بوکی 120 days کے بعد بالکل لائف انسان سے جیسا کسی بے لائف باڈی سے مستقى مدارس نمبر اول نطفہ نمبر 2 علقہ نمبر 3 مضغہ فخلقنا المضغة عظاما او منگو گرزو دغا شاولا دغا گم عظاما سکیلٹن اڈوکی سشی اڈوکی فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ابيام واغستو العظام دي ادكو او دي بدن تا لحما وش وكي ورسا دي ولك ادوكي سرا وخا دي ولك كي ورسا مشتركي ثم انشانا خلقا اخر اب یا من پیدا کو دا انسان یا پیدا کرے ہوئے دا انسان خلقا آخر پیو نوی شکل باندې ہر انڈیویجول دے ځان خپل فیچر لري ہر انڈیویجول ہر فرد دے ځان خپل خصوصیات لري دا حیات او رضا دواړه ورونه دي پس فیچر کې د دې مشابهت ته رزمنس دی او بل دې فیچر دی او بل مختلف ځکه الله تعالی کافی نه کوي انسانانو کې نقل نه کوي ہر انسان ځان له مختلف فیچر باندې پیدا کوي او که یو انسان تقدیر وایي چې یره ما په څه شی پیدا نه کړ دا ډول ټرند دی بالکل یو شان کاری قرآن کریم بل ځای ذکر کوي چې اټ لیست په دې فنگر بصمات ورته فنگر پرنټس دی باندې انسان د بل مختلف کوي د دې وجه فنگر پرنټس باندې هر انسان ځان له باندې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي سورہ القیامه سورہ القیامه دا کوم سورۃ ته غړې سورۃ دهر دینا اولان سورۃ بسم الله فاتحه لا اقسم بیوم القیامت اذا قسم کو پرواز د قیامت ډیر ملي ورځ ولا اقسم بالنفس اللوامه اقسم کو پاک ضمیر باندې ارکان چې د انسان باندې اللوامه چې په بدای ملامت کول کوي په بدای ملامت کول کوي موږ ته ضمیر زنده څه ورته ضمیر زنده نو یو سړی چې ضمیر زنده وي څنګه کله سناروا کارو شي ته په خپل په تکلیف کې ځنه تا طبيعت باندې انقباض راشي صحیح خوب ولنه سردردې پر راشي ٹینشن کی صحیح مثال تو سنگ پاسی منیر د حیات کو سے ورس صحیح اور دروازہ ہو سلام علیکم ساری این ویری ساری پرون چې ما تاسو ته خبر اوکړه دغه ورناټ ویری مشي کړه ما ټول شپه خوب نه کړی چې ولې دا خبره ولې خوب تاسو کوم سوال راغلی ته دی نه هغه ضمیر زنده هغه خوب ته تللی اور تو دار انسانیت کا ایسا انسان ہے اجر جاتا بھی مڑی لاغو اور بنا اور تصحیح لمو وطن کی بیا وای چې سرو واړي د قلندر شي نو سره واړي هغه د قلندر شي نو یو چې سړی قلندر شوی هغه په خوکاری نه بدوکاری صحیح سوچ رشا ضمیر دې دی ما خو چې سره بدو کی هغه ځان له ډېر عذاب باندې وتلای ولو نو دې کا الله تعالی سوې نفس لوامه چې دا ډېر خنفس دی ځکه چې دې سړي میټر د تر پاره او تاو چلاو خې خطر کو دې ورته چې دا ښکار دی دا مرګ او حضور اعتراف ها انت مسافر کار کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا صحابي ته پوښتنه ویجه زب څنګه دا پته لګوم چې زه خسړې یم کبه خسړې پیغمبر علیه السلام ورته اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مؤمن چې کله ته د خیر ښېګړې کار وکړې څه عبادت وکړې
چاته څه خیر ورسه چا سره اعانت وکي او طبيعت کې خوشحالي راشي طبيعت ته خوش شي ورسره صحیح او یا سبدي وکي ګناه وکي چا سره زیاته وکي چې حق وای چاته سپکه خبره وکي صحیح او په طبيعت باندې بوج راشي الله تعالی وسلام فرمایي فانت مؤمن دې معنا چې تاسو ایمان شته دې معنا دا چې تاسو ایمان شته اوس که خکار نه اته اتفاقانه شو هغه باندې خوش نشي او بد نه وشو هیڅ در باندې راځي بیا په څه کې چې ایمان او میټر مات کړي هغه بیره ورکړي دا هغه پارا کار نه کوي دا هغه سیماب ته پورته کیږي نه تر مسلم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ايا انسان دا خیال کئی اللہ نجمع عظاما چه منگا نسودا جمع کولی اڈوکی دے بیا لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدا کافران بولترانو ویجیدہ اڈوکی چه طول خاور شده ہو بیا سوپتا جمع کئی اللہ تعالیٰ وہ انسان دا خیال کئی چه منگا دا اڈوکی نشورا جمع کولی بلا او قادرین من قدرت لرو دے باندے ان نسوی بنانا چه منگ دا فنگر پرنٹس و پاغان داد بنا خدای وی اڈوکی خود پریدا هر انسان فنگر پرنٹس با ام آگئی چه کمی دنیا کی دا فنگر پرنٹس دولا بیا ام پا آغا انداز باندې جوړو چې کوم د څنګه په دې خو به د عمل کلو معلومي په دې او کوم سبا کوي په روګي به پولیس کې پولیس دی او په روګي په ټول کې کېره وستي پر څه څه کړی ټول په کېره وکړي او یو میګنیفاینګ ګلاس ورو کې ته ور دا د ستاله څخه د بچانه تیلی لستاد اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم الله تعالى فرمایل کہ خلق الجب زبکم جب ولا سقط زبکم لا پہ لگائی سوفي لا پہ لگائی وتشهد ارجلهم في پہ لگائی بما كانوا يكسبون چیا کار ما کړل ټیشوز پہ لگائی نا مسامات پہ لگائی مسام پہ لا کوم دانچ وستان نو نو هر یو وستان نو ټیشو دی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ٹیشوز پہ لگائی اور سیٹ میں غور کی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دا انسان دیکھو تو وہی دیکھ پر ٹیشوز کا خدا مورد کا تاثرہ بان سلطانی گواش ہوئی صحیح تاثرہ بان سلطانی گواش ہوئی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء ای کوئی نسو من کو اللہ تعالیٰ بس بٹن دباؤ کرم تو خبر لگیا کیسے چلے گی کیسے چلے گی بتا ہوئے نہ کرے بتا رہا ہوں نو بس یو کیسٹ بروانی سیب هر ټیشو بلګیای د بدن هر ذره بلګیای چې دامه کړی دی او دامه کړی دی او دامه کړی دی او دامه کړی دی اوس دوی وایي موږ هم ساينټیفیکلی د کړي سره دا څه پته نه چې انجکشن ورکوي چې څو کې ورته وایي دی بیا لګیای چې سي په دیوري کې راغلی وایي دا څه کوي کنټرول د ناسبت کنټرول د ناسبت نو بس دی لګیای ایسا دا مصاب راځي نو بس دا خدای ته معلومه ده همون باسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تو صالح مسلمان به صرف دومره وخت کې تیر شي لکه 2 رکعات نه کوي صحیح او نور د تکلیف راځي چې نو کروز نه کې 1 غنټه وي مې سعودي 50 سره ها باندې بازار هذه ان شاء الله المره كشفت دا ځان بل خبره کو حدیث ته تل عشان ثم جعلنا النطفة علقة واپس پر سبق ثم جعلنا النطفة علقة ابیا منگت ٹرانسفارم کا دانسوں بدلکنا علقیتا فخلقنا العلقة مضغة او بیا مبدلکنا دا علقا دا چقدوینی گمتا جوڑا فخلقنا المضغة عظاما بیا مبدلکنا دا غزاونا اڈکتا فکتونا العظام لحما ابیام واغستون دیردکتا وشک موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ثم انشانا خلقا آخر ابیاموں میں پیدا کدا انسان پیونی صورت پیدا مکدا انسان پیونی صورت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے نٹوڑی مرتبہ ذکر پیدائش مرپسی فرمائی فتبارک اللہ احسن الخالقین سمرہ دوی برکت مالک تے اللہ تعالیٰ سے دمرہ خصورت انسان لرکھا لے فتبارک اللہ پس برکت ورکون کے دے برکت ورکون کے دے اللہ تعالی احسن الخالقین چھ بہتر دے پیدا کون کو دو صورت ورکون کو دے
ثم انکم بیاتاسو بعد ذالک پس دے یوم القیامت لمیتون تاسو لیدون کیے خدای وایي دا خو پیدا کړ بیا دې ځن انتها سره مرګ ثم انکم بیاقینا تاسو یوم القیامت پورز قیامت تبعثونا بیا بجوندی کول شي ولقد خلقنا یقینا من پیدا کړی دی فوقکم د پاس تاسو سبع طرائق سبع طرائق واللاري نو هر فلک او هر اسمان دا فرشتو لار ده وما كنا عن الخلق غافلين ان يمونغا د مخلوق پر نبی خبر معنا دا چې فار مینو سیکنډ موږ خپل مخلوق ته به خبره نه یو موږ واچو دي په هر مینو سیکنډ کې اسمان واچو هیملی باډي واچو آربټ واچو مدار واچو حرکت واچو زمکه واچو هر ذره واچو هر څه دې ګرانی کو ما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق دا څه ټټه گاډي نه دي چې بس جاپان اور جوړ کو پتہ ورته کوم ځای شي او پتہ ورته چې کوم ځای شي نه الله تعالی فرمایي چې صبر وکړه دی واڅو وما كنا عن الخلق غافل واڅو لینا تر اوسه به سورہ اکسیډنټ نه شي او څه بل خان تر اوسه به د سپوږمۍ ورو په پاجن کې دی دا دومره په ټریلیون او زیلیون ستوري په مدار کې چلیږي تاسو ته ډیسکوري چینل ته خلک ډیسکوري چینل ګورئ کنه چې هغه کې ته ګورئ چې دا ټریلیون او زیلیون دا ستوري په یو عجیب انداز باندې چلیږي الله دا ټریلیون او زیلیون چرته بروکن لاین یا ان بروکن لاین یا یلو لاین کراس کوي چې دا نو ځکه نه کوي الله تعالی کوي مسلوم څه کوم لیوا او که الله تعالی لږ هغه واقعیا پاتې یو دوی قیامت به شي وما كنا عن الخلق غافلين ان يمونغا د مخلوق پنا غافلين بے خبر وانزلنا من السماء نازل کړي مونږه من السماء د وریدنا ما ان غبو بقدر په یو خاص انداز باندې بقدر په یو خاص انداز باندې نو الله تعالی د هر کال لپاره ځان له مستقل اندازې هم هغه انداز باندې او بو وریدنا کتابه صحیح دیکھیو یو سیدی دا مطلب تعالی ورکم پرین کافای دیتا صحیح پرین کافا دا دی قسم آیتون دی ناغی اغا سائنٹیفک ریسرچ بکره دی سائنٹیفک ریسرچ بکره چه قرآن کریم دا باران دا نازلی پا حوالا با نسوئے سائنسدانان اوز دی ریسرچ پا حوالا دی زیتا ہوئی قرآن انزل سوکال اولان دی دغا ذکر کو دا ما ان بقدر اغی قلتوئی که پا سمرا پروپورشن بارے اللہ تعالی ایواپوریشن کئی دا ابو سنگ انداز کرے بیا واپس رکھنے دی وانزلنا من السماء نازل کړي من السماء د وریدنا ما انغبو بقدر په یو خاص انداز فاسکناو نو مونږ دا وبو پاتې کړي دي باقی مو پاتې کړي فل ارض پزما کې و انا یقینا مونږ علی ذهاب به په بوتو د دیو باندې لقادرونا قدرت لرونکي اللہ تعالیٰ فرمائی ور باران کم ځای وشي په ټول ازما کې هغه اوبه چلو مختلف ځایونو ته رسول ټول ازما کې اوبه چلو مختلف ځایونو کې هغه اوبه باران الله تعالی هغه انداز کې اوبه بیا خندار کې بیا کوم څه دي وإنا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم فضرب الكريم تاب پار پدیوبو جنات باغنا من نخیر د خرما او کجو وانابل د انګورو لكم فيها تاب پار پدی باغو کې فواکه کثیرۃ المیوی دی فروٹ دې ومنها تاکلون او داغین تاسو خوراک کوي وشجرة الله تعالی وشجرة پیدا کړي تاسو پار اغمنا تخرج من طور سینا چې دا راوځي ابتداء د تور سینا نو د الف تری زیتون د زیتون ونه ابتداء د دنیا کې پاتې شو په تور سینا کې پاتې شو ابتداء وشجرة آغونا تخرج من طور سینا چې دارا وتا د تور مبارکنا تنبوتو بدونه دا گروکی ڈیولپی بدونه د دې په نیچر کې قائم کړی د دې په نیچر کې آیل پراته دي روغلي دي
تنبتو بدونے چه داکرو کئی ات بدونے آئے تو پیدا کئی سب آئے تیل وصبغ للعاقلین منگا ورطا پخ کرے وائی سبای ورطا وقت چه پخا کی انوڑائی پاکی پوری کے تاسا شوربات شورا وائی صحیح نو شوربا آگا شیر چه نوڑائی پر رنگی گی لقمہ پر سکی پرنگی گی صحیح رنگی گی او بیائی سلے پوری نو تعالی با اغیی دا زیتون بلکل دا سے پوری لکه من چه دا واو گوڑی کرو منگا دا واو گوڑی کرو او دا که اغا دا قرآن دا پانی وزن لخفل روغن زیتون دی صحیح آج ورچه ورطا دا قرآن کا علاقه طرح سے کچے پوری نا علاقه طرح سے گوٹی طرح سے گوٹی او دا ای گوٹر دیر صحیح دا دیشن ہاں وصبغن او دا صبغن رنگول دی دنوڑائی صبغ مانا رنگول او دا رنگول دی دنوڑائی للآکلین دا خورن کو دا پارا وَإِنَّ لَكُمْ وَيَقِينًا تَعَذَ پارا فِي الْأَنْعَامِ وَمَوَاشِيُ کے وَصَارُو کے لَعِبْرَتًا دیر بے عبرت دے اللہ تعالیٰ فرمائی ساروی سے میں کم پیدا کری یہ کیٹرز غیان مشان لیم گوڑ سان لیکن وہ عبرت تھی نسقيكم مما في بطونها منغسوتا مما دعا شودونا في بطونها بدن بدن دوی ولكم فيها ارتاز پار پدی مواشیو کے پدی زناورو کے منافع کثیرت دیر لوی منفعت ندی اللہ تعالیٰ وہ شودی کی پوری یہ وقت کے باربرداری کی تھے ایون اگر وشیان استعمالے کنی استعمالے خشاک دپارے میں استعمالے دستر دپارے میں استعمالے صحیح او بیا جب حقے نوغش خوری پیٹ سے خوری دردکو نشین جوڑے سرمن استعمالے وشتان استعمالے ولکم فیا منافع و کثیرت دشمار ولكم فيها منافع كثيرة بتاز پار دی مواشیو کے دی زیاد منفعت ندی ومنها تاکلون ار دی مواشیو نتاس خوراک کوئے چجوندیوں سے خوراک کوئی اچمڑسی نبیاتو کو چجوندی شودے خوری صحیح بطر خوری ولی خوری شلمبی خوری مستے خوری او چمڑسی نبیا کباب خوری یا سکن یا شیش کباب خوری وعليها اپدے مواشیو بانے وعلى الفلک اپکشتو بانے تحملونا تاسو کیری کولے شئی پدے بانے سورگیوں کوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة وقانا الليل وقانا النهار یو سپیشل دعاو کے لیے برادر پرویز کا اور برادر قاضی رحمان کا یہ زمندی مسجد کی دیر کار کے ٹول اور غریبان کا دانور بانے لگ جائے ایئر کنڈیشنر اس سمے اللہ تعالیٰ دے اجر ورکی اللہ تعالیٰ برکات ورکی اور چاہتا کہ جو سرسورا محنت کرے تو وقت لگولو چاور فرشیو چت کرے چاور اور پنجر کاور کری اللہ تعالیٰ ٹول دنیا اور آخر خیر ورکی اللہ تعالیٰ حافظہ اور رحمۃ اللہ پرویز بس